بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدني علما. پرون سبق کې موږ دا خبره شروع کړې و چې شفاعت د دې تعریف سره نو زمونږ د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې شفاعت مطلب دا دی چې ګناه معاف کول او باغې باندې سزا نه ورکول. او د معتزله شفاعت منی غلغاو چې شفاعت مطلب دا دی چې لکه د نیک بندگانو په ثواب کې زیاتې کول او داغي اضافه کېدل. نور د ګناګارانو لپاره هغه اسه او چې لکه انسان کبیره ګناه وکي او د توبه نه باسي د مرشي نو د اسه الله پاک نه معاف کړي نو په شفاعت سره به معاف کړي. هغه اسه معافي ممکن ده نو په شفاعت سره په طریقه اوله سره ممکن ده. بیا د شفاعت د اثبات لپاره چې شفاعت د ګناګارانو لپاره دا ثابت دی. یو خدای حدیث شریف کې چې دا راغلي دي چې دا انبیا صلحا علما او شهدا دا به د انسان چې دا په شفاعت پکې او د شفاعت د اثبات لپاره اهل سنت والجماعت درې دلیلونه چې دا مصنف پیش کړو. یو دی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات چې ته بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره د خپل ګناه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کینو خلاف اولا کار ته مراد ده او د مؤمنانو لپاره غواړه نو کله مؤمنانو لپاره شفاعت پیدا نه ورکولې د ګناګار یو خو شفاعت کیږي د ګناه لپاره کیږي هغه فائدې نه ورکول نو بیا الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم ولیکو چې ته شفاعت کولې د پاره. او دویم دا چې لکه فما تنفعهم شفاعت الشافعين چې دي کافرانو مزمت الله پاک بیان کړی نه چې دا کافرانو چې کم کارونه کوي نو دې کفر د وجه نه بعد د دوه شفاعت کوونکې بدو ته شفاعت بول نه کی. نو د دې آیت نه دا معلومه شوله چې کافرانو ته به شفاعت فائدہ نه ور کوي او مؤمنانو ته به سفارش پیدا ور کوي. ځکه الله پاک دې دوه مزمت بیان کړی دی د دې وجه نه بیان کړی دی چې دوی ته شفاعت پیدا نه ور کوي. او دې نه خدا معلومیږي چې هغه ته مفعول مخالف باندې قول وکړو. مفعول مخالف دې ته ویلېږي چې کم حکم دی داغي خلاف ته خبره جندا تفاهم کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په صائمه سارو کې چې دا زکات ده نو دې مفهوم مخالف دی چې په صائمه سارو کې چې کم صائمه نه نو بای کې په زکات نه ويږي. نه امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د دې مفهوم مخالف نه دا قول دی ثابت دی. انا فهم چې غیر صائمه سارو کې با زکات نه غو هغه د دې نه ثابت دی بلکې هغه د نور نصوص نه ثابت دی. مفهوم مخالف دا احناف په نسبت باندې جایز نه دی ادم معتزله په نسبت باندې جایز نه دی. نو مونږ وایو دلته کې موږ د نور نصوص د وجنه موږ دا وایو چې مؤمنان ته شفاعت فائدہ ورکړي. ځکه مؤمنان ته شفاعت فائدہ نه ورکړي او ته کافر ته وې چې هغه تعالی کفر کوي نو ګرستانه کفر بتا ته شفاعت فائدہ نه درکړي تاسو شفاعت بیا کول نه شي او زمونږ څوک سفارش نشي کولای نو بیا د مؤمنانو کوم څوک سفارش نه کوي موږ پای کې فرق سره نو کدا کافرانو شفاعت خو اسیم نه کیږي اگر د مؤمنانو ګناګارانو شفاعت نه دا ونشي نو بیا با د کلام د شفاعت محل به صفات شي د آیات محل بیا پاتې نشي. دې وجه موږ وایو چې د مسلمانانو ګناګارانو لپاره شفاعت نه ثابت ده. او دریم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دما امتیان لپاره شفاعت لاهل الكبائر من امتي زما امت کې چې کم لوی خلک ګناونه کوي لوی ګناونه کوي مداغي لپاره زما سفارش ثابت ده. معتزله هغه وایي چې دا ګناګار د لپاره شفاعت نه نشته او د ځان لپاره دوه دلیل پیش کړي. یو قرآن مجید کې الله پاک فرمایي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا و اے خلق تاسو ویریږئ دا داسې ورځ نه چې بدیږي به هیڅ یو نفس بل نفس ته فائدہ چنده بنشي ورکوله ولا يقبل منها شفاعه او نه قبل ولګي راغی نه سو شفاعت چې شفاعت نه قبل ولګي الله پاک دین دا معلومه شو چې شفاعت ثابت نه پوه شئ. دویم نمبر هغه ته ځان لپاره دلیل پیش کړي چې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع چې دې ظالمانو لپاره بدسه نه بس ګرم دوست پیداږي لپاره او نه بس وګړي سفارش کوونکی چې دا خبر ومنل شي. نه دوه ایتونه دا معلومه شولا چې شفاعت ثابت نه لري ګناګارانو لپاره. نو موږ ورته وایو چې په الاولي آیات کې واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا پدې کې ولا يقبل منها شفاعت چې دې کې نفس کافر مراد ده چې کافر ته به شفاعت پیدا چنده بنور گئی کافر ته به سفارش پیدا نه ور کوي مسلمان ته به سفارش پیدا ور کوي
او مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. د دې آیات کې د ظالم نه مراد هغه فرد کامل د ظالم مراد ده چا کافر دي کافر اصل کې دا ده ومال الکافرین من حمیم. ځکه ظلم چې کله مطلق ذکر شي نو د دین هغه فرد کامل مرادي او الله پاک فرمای ان الشرک لظلم عظیم چې دا شرک دی دا ډیر لوی غټ ظلم دی. نو د دې آیات کې مال الظالمین نه مراد مال الکافرین من حمیم ولا شفیع یطاع دي. او بل د دې د آیاتونو جوابونه دادي چې یو خدا دا چې منګل اول دا خبره نه منو چې بری آیات کې د ظالم نه مراد چرنده دا ګناګار دی او د لا تزین سنن نفس شیان د دې نه مراد چرنده دا لکه مسلمان دی بلکې د ردوانو آیاتونو مراد کافران دي. ردوانو آیاتونو مراد څه دي او دا خبره موږ اړومنو نه دي دا مسلمانانو ته جایز مسلمان درځي پرې باندې پوه شوي. یو خدا چې ستاره خبره دا جوابونه د چې وایي چې لکه د مؤمنانو لپاره شفاعت ثابت نه لري د ګناګارانو لپاره یو دلیل دا نه لپاره وته کوم الله تزي پیش کړه نو موږ د دې جواب څور کوو چې مراد دینه کافر دی کافر ته باید شفاعت پیدا نه ور کوي. او دویم آیت پیش کړه مال ظالمین من حمیم نو موږ وایو چې ظالمین مراد کافرین دي. او دویم دغه جواب دار رہتا چې لکه موږ ټیک ته دا خبره منو چې په آیت کې د آیت نه مراد دا ټول لپاره عام دی مگر دا خبره موږ نه منو چې بدی کې د هر زمانه کې د شفاعت نه نفي شوی د هر زمانه د شفاعت نه نفي شوی چې په هر زمانه کې دي شي چې په کم ځای کې مال الظالمین من عمیم او دري او خاص حالت سره تعلق نه چې په خاص حالت کې جننه دا بلکا شفاعت بنېږي او رسو جننه دا بګي په خاص زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل کړه حضرت عائشہ رضی الله عنها چې لکه قیامت پر ورځ باندې بتا سو من کم له ګورو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې درې ځګونه دي چې بای کې یو کس بل د چرنده بلګا یاد بنه یو د میزان په وخت کې چې کله عملونه تل لګي یو د حساب کتاب په وخت کې چې کله انسان ته عمل نامه ورکول لګي ایو د پولیس رات په وخت کې نو دې نه معلومه شو چې لکه په خاص احوالو کې به انسان یو بل د چرنده بیان نه او بنور حالتونو کې چرنده بیان وي وکدا ټول خبرې موږ مانو کنه نو دا چې لکه موږ وایو چې آیات نه مراد کافر نه نه آیات نه کافر لکه مسلمان دی او په ټول احوالو کې نو دا موږ وایو چې لکه کم آیاتونه دي سړي کم آیاتونه دي سړي چې هغه آیاتونو نه شفاعت ثابت دی نو هغه آیاتونو سره وسکه نو چې په هغه آیاتونو باندې عمل راشي نو تبع شفاعت د بعض خلکو چیرې د شفاعت د نبی بل بعض خلکو نه کوي چې کم کافر دي یا ګناه لره حلال غني داغه لپاره سفارش پیدا نه ور کوي او کم که چې عام ګناګار دی او کبیره ګناه کړل نه الله پاک باغ معاف کوي. پوه شو باندې نو او بیا دا غي موږ ته پوښتنه کوو چې لکه دا شفاعت چې دا خو ثابت دی لکه قران او حدیث کې شفاعت ثابت دی نو ته شفاعت نه څه مطلب اخلي ناو چې شفاعت مطلب خو یو دا دی چې لکه انسان ورکوټه ګناه وکړي نو ورکوټه ګناه نه الله پاک معاف کوي ورکوټه ګناه نه معاف کوي یا دې ګناه وکړي د ګناه نو توبه وباسي نه الله پاک باغه معاف کوي نو وايي د ورکوټي ګناه لپاره خو توبې ضرورت شته نو او الله پاک هم معاف کوي د سپارش او کم که چې توبه وباسلا او دې چې نه دا توبه وباسلا او دې چې نه دی لکه مړ شو نو چې توبه وباسلا مړ شو نو الله پاک هم معاف کوي باقي سپارش ته ضرورت څه ده ناو چې هغه دینه مراد صغائر به الله پاک صغائر په باره کې به الله پاک سفارش وکړي یا دا کسان لپاره به سفارش کوي کم کس لکه تو ګناه وکړه توبه وباسه توبه نه وسو مړ شو او درې مو دا شفاعت نه دا بلکې د رفع درجات د لپاره وي د ثواب د لپاره وي خدا ټول وی غلطی دي ولی غلطی دي ځکه کنه چې لکه مرتکب ته صغیره او کم کس د ګناه وکړو او د ګناه نه ورسو چې نه دا لکه توبه وباسه او د مړ شو نه دا لپاره د مستحق د شفاعت دی نو ځکه چې دا الله پاک سي معاف کوي نه د مستحق د عذاب نه چې مستحق د عذاب نه شفاعت ته ضرورت سره پوه شو به معنی او دا دویم چې کوم دي کنه دویم چاوي چې د رفع درجات لپاره جننده شفاعت ثابت دی د ثوابونو لپاره ثواب د زیاتول لپاره شفاعت ثابت دی نو لپاره نه نو هغه نصوص چې کم دلالت کوي په شفاعت باندې ناغي مطلب دا دی چې انسان ګناه وکي د جنایت وکي دا د جنایت او د ګناه رسول طلب د عفو کوي نو الله پاک با د دې نیکانو په ذریعہ سره د دې علماو په ذریعہ سره د انبیای کرام په ذریعہ سره دغه شفاعت با قبلای او الله پاک به دغه انسان د عذاب نه جنده بچ کوي چا د عذاب نه بچ شوی نو بیا او شفاعت ته ضرورت شته نه
دې خبره باندې پوه شئ نو معتزله د ځان لپاره دوه دلیلونه پیش کړي امون وته د دې دوه دلیلونه دغه څلور جوابونه چې نن دا ورکړل اوس تاسو کتاب ته وګورئ قاضي والشفاعة ثابتة زي دا به بیا سبا ان شاء الله